ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر کړی دی وماتوا او مرشي دوی وهم کفار او حال دا دی چې دوی کافران وي اولئک دغه کسان علیهم لعنت الله پدې خلق باندې لعنت دی الله تعالی والملائکه او د فرشتو لعنت هم شته دی پدې خلق باندې چې په کفر باندې مړ شول والناس اجمعین او د ټولو خلقو لعنت شته دی په دوی باندې خالدین فیها همیشه بوي په دې لعنتونو کې همیشه بوي په دې عذابونو کې لا يخفف نبشي سپکولي عنهم العذاب د دوی عذاب ولا هم ينظرون او نبد کافر ته مهلت ورکول کیږي یا الله دغه والله موږ تاسو ټول وساتي دا دمر سخت حالت دی چې الله تعالی فرمایي چې کوم انسان په کفر باندې وفات شو بس دی الله تعالی لعنتم دی په د فرشتو لعنتم دی په همیشه د پاره بو یو ټول خلق لعنت دی لعنت څه معنی دا د الله د رحمت نه همیشه د پاره لری شو نو چې د الله د رحمت نه همیشه د پاره لری شو چې رحمت نه لری شو خو عذاب شروع شو ملګرو روایاتو کې راغلي دي کتابونو را نقل کړي دي چې کله یو مؤمن مسلمان په دې پولیس رات باندې چې تیریږي پولیس رات حدیث پولیس رات الله تعالی دې موږ تاسو ته آسان کړي ځکه چې 1500 سال مزل دی 1500 کال پولیس رات چړې ده 1500 کال اواره ده 1500 کال مزل اترې ده په دغه شکل باندې پولیس رات او بیا د وختنه نارای د توري نه تیر او د شپې نه ډیره تیار وو د شپې نه ډیره تیار وو ځنه خلک بوي په دې پولیس رات باندې بداسه روان وي لګه پک خېدو باندې چې درومي خپې کار نه کی کخي ځنه خلک بداسه وي چې داسه روان وي عمل خبرو دی اکیدي لګه په خوراون دی چې وي روان وي بیا هم لګ مزل قرار شي ځنه خلک بداسه وي لګه سپلې اچولي وي او روان وي ځنه خلک به داسي وي لګه په سوارلې باندې چې سواری وي او روان وي اسپ باندې او ځنه خلک به داسي وي لګه د مرغې په مزل روان وي او ځنه خلک به داسي وي چې د سترګو په بڑک باندې بور باندې پوری وځي یا الله موږ هم دا شي نصیب کړي ځکه چې نه د پخراون دیو نه د سپلو یو نه د مرغې یو با چې سترګې را پړک وږي مزلم کړي دا کل چوي او دا قاری سے محترم گواہ ہے دا عمران قاری سے نے محترم په سورۃ مریم کې رب العالمین فرمای وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا قاری سے دا څه ده کنه الله پاک فرمای دا څه څوک نشته دی ک نبی دی او ک ولی دی په دغه پولیس رات باندې بخامه خپوري وزي او دا د ما حتمی فیصله الله پاک فرمای کان علی ربک حتما مقضیا دا د ما حتمی فیصله دو چې هر څوک په پوري وزي خزانه خلک به داسي وي چې دا قرباني ساوي نه دغه نه ورته سوړلې جوړي دا بوراک ورته یې ځکه چې یو پړک باندې بوس په پوري وزي د خیر نو چې کله مؤمن مسلمان ایمان کوي وي ایمان کلک وي بے ادبی نه وی کړي ګستاخی نه کړي ایمان محفوظ ساتلې وي چې کله په پولیس رات باندې تیریږي جهنم ورته आवाज راوږي جز یا مومن فإن نورك اطفأ لهبي اے مومن مسلمانا زر تیرشا زکه چې تاسو سره د ایمان داسې لمبه او داسې رڼا دو جهنم ورته چې ما غوندې لمبه سړې کړي زر تیرشا د ایمان رڼا بیا داسې چې د جهنم لمبه سړې حالانکه جهنم لمبه څومره خطرناک دي نبی علیہ السلام فرمای د دغه دنیا دا اور چې دی دا د جهنم د اور او یایمه حصہ یو کم او یای سی اور چې دلته پروت دی دغه تو دغه غصه دغه گرمایش دلته یو حصہ ورته دنیا لپاره منتقل شوی چې پرې چې خلک به
خپل نغری ګرمي خپل ترتیب په برابرۍ او اختیار په اور باندې څومره کار روان دی